ما ته پلار یو طریقه م ښولې کله چې دا خره خپلو کې په جګړه شي نو د شاته نه به ګزار نه ورکوي ځکه دی لتې وایي خر به لته درکړي نو یو کوټک به ونیسي او د منځ له به یې ولره خلاص کړي نو یو خر به په یو منډه کې بل به په بل منډه کې دا طریقه جي ما ته پلار ښودلې وه دا کار به ما کوو یو پیره کور ته رانم چې به وکته جي بابا او ابې لکه د خره خپلو کې اړه خو د خرو سره دغه شی وکړه صحبت خو ډېر غټ اثر لري که نه وجي مور پلار مې لکه د خرو خپلو کې اړامو ما ورته ډېر وی بابا به کوې خو دې یو بل نه پرېښود وي ما وله ډاګې دې بد نه راخلاص کړو رسا دې مازدیګر لی راغی د بابا وایي د وی شروع کړه هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ووی بابا دا د ده ګناه نه ده دا ستا ګناه ده نن چې ستا د دې جهنمي کېږي نو ستا د وجه نه د جهنم ته ځي زما محترمو چې ده ته تا دین نه دی ښودلی چې دین څه ته وایي ده ته دا د اودس طریقه نه ده ښودلې ته تا په اودس کې فرایض او دغه نه دی ښودلی تا ته د لمونځ طریقه نه ده ښودلې تا ده ته قرآن نه دی کونو کړی دی به په تا ګزار نه کوي ده ته تا الله نه دی ښولی دی تا د الله سره نه دی معرفي کړی چې ده د رب پهچان نه دی کړی دی به ستا د قدر او منزلت څه پهچان وکړي زما محترم د سره الله معرفي کا الله به دې تا سره معرفي کړي زما محترم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو پلار راغی د سر نه وینې بهېدې په کوپړې باندې کپړه ایښې وه د وینو ډکه وه وینې ته رابهېږي وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له عکس راغی وایي حضرت بچي په سر باندې والې مو سر یې رانه مات کړی دی توجه کوئ اوس هم داسې کېږي ښه خلک پلاران وایي زما محترم د مال دپاره خلکو پلاران قتل کړل تاسو ته پته ده دا خبرې په میډیا باندې ډېرې وایرل دي وایي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي چې دا څوک دی چې زما په زمانه کې او په تا باندې لاس اوچت که چې ته یو پلار یې دا څنګه بچی دی ستا په سر باندې لاس اوچت که د عمر کردار داسې نه دی چې د عمر په زمانه کې به یو بچی راپاڅي او په پلار به لاس اوچتوي دا څنګه کیدی شي وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بچی طلب کو توجه کوئ زما محترم زمونږ هم ډېره ګناه ده ګورې ښه د پلارانو هم ډېره ګناه ده تا بچي ته دین نه دی ښودلی ستا بچی چې بالغ شي نو د ځان نه کوډا بوډا جوړ کړی دی سوټا د لغړو ګرځي راګرځي ګیره برېت وښی او کور ته راشي ګیره برېت یې پاک خریلي پلار یې ښکلي سپینګیري و مور یې سپین سري دی راشي سوډا بوډا راشي کور ته رادن نه شي و پلار ته پې فخر دی چې زما منونه بچی رادن نه شو منجوړه کور ته رادن نه شي زما محترم نو دغه منجوړه به ستا سر نه وي بیا ابا نور څه کوي د هغه ته دین خو دی نه دی مړه نو عمر فاروق وایي دا څنګه ستا بچی دی چې تی په سر والې بچی وله راوغوښتو توجه کوئ وایي چې زوی راغی دا لاسونو خپې یې تک تور دي په من څخه مخ یې نیولی دی او یو ډانګې ورسره دی ورا روان دی چې ده په سر وګورم دا زما زوی دی بچی وله راغی که وایي دی خو راشه هلکه ستا څه نوم دی هغه ورته وایي چې جعل مې نامه ده جعل په عربي زبان کې ګونګټ ته وایي ګونګټ عمر فاروق ونه پلار ته وکتل تا ونه نوم ګونګټه ښی دی ګونګټان خو دا کار کوي بیا دا د څنګه نوم یې ښی دی حضرت دا خو په عربو کې شعار دی چې تور انسان به پیدا شي نو په عربی کې تور ته اسود وي نو اسود نوم به یې ولې کېښود چې سپین ماشوم به پیدا شو نو په عربو کې ابیض به یې ورته وي سپینه دا نوم به ولې کېښود چې داسې لږ سورګوړې غوندې به و نو احمد نوم به یې ولې کېښود نو چې دی پیدا شو نو داسې د ګونګټ غوندې تور نو زما پلار پې جعل نامه کېښود خپل نیکه وایي ګونګټه ښه راشه هلکه دا پلار دی ولې والې دی دا لاسونو خپې دې څښا دي لکه چې مونږ اودس دې نه دی کړی نو هغه ورته یې مل وضوء یا امیر المؤمنین اودس څه شی دی اودس دې نه دی کړی ته اودس نه پیژنې نه اودس خو زه نه پیژنم ته څه کوې وایي زه خو هېڅ نه کوم زه چې پوه شوی یم نو پلار راله دا لوړ را کړی دی او زمونږ خرونه دي خرونه سرومه خرونه سرومه جي اودس نه پیژنې نه چې زه خو اودس نه پیژنم ستا بچی خو اودس نه پیژني نه چې موږ خو نه پیژنم جي زما بچی له د قرآن تلاوت خو نه ورځي جي زما بچی په ټک ټاک باندې ښه پوهېږي دونه ماشوم دی د 5 کالو هغه په ټک ټاک پوهېږي په یوټیوب باندې پوهېږي د انډرایډ موبایل په ترتیب او سیټینګ باندې پوهېږي د آیفون په سیټینګ باندې پوهېږي لیکن د قرآن په سیټینګ باندې پوه نه شي زما محترم د قرآن په ادب باندې پوه نه شي ته اودس نه پیژنې نه چې اودس خو نه پیژنم څه کې خرونه سروم جي پخه بد چې پوه شوی ما نو خرونه سروم نه دا پلار دی ولې والې دی هغه حضرت قسم دی که مې پلار والې دی ونه ته تپوس وکړو وایي ته د والې نه وایي او که نه امیر المؤمنین والې یم جي ګزار یې را کړی دی وایي لکه دا دی ولې والې دی وایي قسم دی جي که ما پلار والې دی خو داسې کار وشي جي ما ته پلار یو طریقه ښودلې ده
پلار طریقه ښودلې داسې چې ما له پلار لوړ راکړی چې زه په ښه بد پوه شم زه دا خره سارا ته بوزم او سروم خو کله ما ته پلار یو طریقه م ښودې کله چې دا خره خپلو کې په جګړه شي نو د شاته نه به ګزار نه ورکوي ځکه دی لتې وي خر به لته درکړي نو یو کوټک به ونیسي او د منځ له به وله راخلاص کړي نو یو خر به په یو منډه کې بل به په بل منډه کې دا طریقه جي ما ته پلار ښودلې وه دا کار به ما کوي یو پیره کور ته رانم چې به وکته جي بابا او ابې لکه د خر خپلو کې اړه اخو د خرو سره دغه شی وکړه صحبت خو ډېر غټ اثر لري که نه وجي مور پلار مې لکه د خرو خپلو کې اړه ما ورته ډېر وی بابا به کوې خو دې یو بل نه پرېښود وي ما وله ډاګې دې بد نه راخلاص کړو رسا دې مازدیګر لی راغی د بابا وی د وی شروع کړه هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ووی بابا دا د ده ګناه نه ده دا ستا ګناه ده نن چې ستا د دې جهنمي کېږي نو ستا د وجه نه د جهنم ته ځي زما محترمو چې دته تا دین نه دی ښودلی چې دین څه ته وایي دته دا د اودس طریقه نه ده ښودلې دته تا په اودس کې فرایض او دغه نه دی ښودلی تا ته د لمونځ طریقه نه ده ښودلې تا دته قرآن نه دی کولو کړی نو دی به په تا ګزار نه کوي دته تا الله نه دی ښولی دی تا د الله سره نه دی معرفي کړی چې د د رب پهچان نه دی کړی دی به ستا قدر او منزلت څه پهچان وکړي د ما محترم د سره الله معرفي کا الله به دې تا سره معرفي کړي د ما محترم ما تېر شوي جمعه ویلي چې ته د الله تابعدار شو بچي د الله تابعدار کا دا بچي به ستا خود به خود تابعدار شي او که ته د الله نافرمانه وي نو دا بچي او دا ماتحت به ستا نافرمانه د ما محترم وی حضرت زه خو پوه یم بویې ته د ما محترمو و مدرسه کې داخل کړو مونځ اودسې کوو قسم دی چې هغه خلک چې هغوی په والدینو باندې لاس اوچت کړو دا څه د وجې نه نن زمانه کې په والدینو باندې لاس اوچتېږي د څه د وجې نه دا د مور او پلار د تربیت د وجې نه د ما محترم چې تا د بچي تربیت اسلامي تربیت نه دی کړی د ما محترم دا بچي به تا ته نیغېږي مو دی به تا ته په ډک مجلس کې جواب هم کوي دی که وخت راغی نو دی به تا ته کنځل هم کوي او که د دې نه وخت لږ بره راغی نو دی به ستا ګریوان ته لاس هم اچوي د ما محترم او تربیت د بچی خو اسلامي او تا د اسلام سره معرفي او تا د مدرسې سره باندې اکثر خلک وایي رجي دا مدرسو والا وي دا مدرسو والا وي داسې وظیفې راغونډوي د ما محترم ته ورشه د مدرسو والا د کور نه تپوس وکړه چې هغه د خپل والدینو څومره قدر کوي او دا درته مشاهدتن ویم زه زمونږ د والد صاحب شاګرد قسم دی نوم یې نالم نامناسب ګڼم وایي چې هغه زمونږ والد صاحب سره برتي شو دلته مصري و چې زمونږ والد صاحب سره برتي شو خلک وره والدین ته وایي زوی دې لیونی شوي دي جي پیسې ګټلې پرېښودل پیسې ګټلې پرېښودل زوی دې لیونی شوی دی جي نو پلار یې ورته پلار یې ډېر هوښیار وي زما په ټولو بچو کې عمده بچې سم دی قسم دی نن وګوره هغه بچي عالم دی په جومات کې امام دی او زموږ د والد صاحب په برکت باندې او په فیض باندې قسم دی هغه نن حکیم هم دی او امام هم دی نن ټول ورونه چې مشوره کوي د هغه ورور سره مشوره کوي د مام او مور یې راغلې و زما مور ته خود په خپله باندې ویلي دي وایي قسم دی په بچو کې د ټولو نه زیات خیال مې دا بچې ساتي چې مې په علم کړی د مام دته مې ډېر دعاګانې کوي زماړه و چې راشي ټوله شپه ماته ناستي او ټوله شپه راله خپې چاپې کوي نو چې زه ورته یم ځه نو بیا ځي د ما محترم دا بچې زما قدر کوي په دا غریبۍ په دا امامتۍ کې زما د ټول دوایانو ذمهواري دی بچي غشتې د ما محترم دا ولې تربیت یې شوې د مدرسه کې کوم د یو عالم په صحبت کې تربیت وشو و چې تربیت وشو هغه اسلامي زندګۍ ته موافق شو هغه اسلامي معاشرت باندې پوه شو د ما محترمو طرز زندګي د محمد رسول الله سنت یې وپېژندل چې څنګه دي د ما محترم ته خو د پیغمبر د خپل د سنتو نه واقف نه لکه تاسو وګورئ په میډیا باندې ایومیک والا ګرځي د نوجوانانو نه تپوسونه کوي وایي د نبي علیه صلات وسلام مبارک تپوس ته کوي نوم یې څه دی خلکو له د خپل پیغمبر نومونه نه ورځي په دې زمانه کې داسې قوم دی د ما او دا د تپوس کې ختم نبوت پېژنې چې څه ته وایي ختم نبوت پېژنې خلک وایي ختم نبوت خو اعلی ګریجویټ خلک زما محترم ختم نبوت نه پېژني چې ځان ته مسلمان وي د نبی علیه صلات وسلام مبارک ختم نبوت نه پېژني چې نبی علیه السلام اخیری پیغمبر وایي نه ختم نبوت خو نه پېژنم ختم نبوت پرېږده د خپل پیغمبر نوم نه ورځي چې داسې خلک و پښتانه زما محترم و پښتانه نوجوانان د محمد رسول الله ګویا د لفظ او د هغې د اسم مبارک د هغه په خوله باندې نه راځي دومره منحوسه دي د ما محترم دا ولې دا د عالم د صحبتونو نه بار دی علماو پسې خو غاپي زما محترم ام کم د جومات په عالم پسې منځو کې چې بار روزي په هغه امام پسې لګي زما محترم په محله کې په تذکرې او جرګې کېږي زما محترم یاره جي دا نن خو دا پلان کې کار یاره جي نن خو مولوي صاحب چې کوم دی دا کار وکړو دا خبره لګي جي دا مناسبه نه ده بار په بیا تبصرې کوي تاسو خبر یې د دې نه د ما محترم نبی علیه صلات وسلام مبارک یو پیر راغی جومات ته صحابه ودرېده نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي لا تقوموا حتى تروني زه نیم لیدلی ودرېږئ به نه
دا د امام بېدبې کې راځي، د یو عالم په بېدبې کې راځي. داسې د امامانو ډېره کمزوري ده که نه. د 1500 روپو پورې خو غریبانان په دغه تنخوا باندې کار کوي، هغه حق نشي ویلی. بیا که نه بیا که وایي نو یاره جي امامتي رانه جي پاتې کېږي. زه وایم ته د الله په ذات غیرت وکړه. کوم مستغني شه د عوامونه، زما رب به ستا په ذات باندې غیرت وکړي. د انسان به څه پروا کوي؟ مړه انسان څه شی دی چې ته به د انسان ماتحتي کوې؟ او زه به ته ګورم چې جي اجي صاحب راغی او که څه وایم نو اجي صاحب خفه کېږي، بیا کمیټي په ما باندې کښېني چې بیا ما د جومات نه برخاستوي. داسې کوټک وینم چې هغه به یو امام د جومات نه برخاست کړي. تا ته د خپل پاور پته شته چې ته د محمد رسول الله په ګدا باندې ولاړې وناستې د ما محترم؟ تا ته د خپل پاور پته نشته د ما محترم. نو خبره مې دې پورې کوله، هغه خلک چې هغه د خپلو والدینو نافرماني کوي، نبي صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې هغه به زما رب جنت ته نه دننه کوي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات